د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دربار کې یو ځلې یو مقدمه راغله. مقدمه د چا وه؟ د حضرت علي شیر خدا او د یو یهودي مقدمه وه. یهودي دعوه کوله وی حضرت زما سره دا زغره چې کوم ده وی دا زما ده. حضرت علي چې کوم ده هغه دعوه کوله او د یهودي انکار کو. نو یهودي انکار کو نو مقدمه راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه. یهودي دا خبره کوله چې دا مقدمه چې کومه ده که نه دا مقدمه د دې فیصله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوي. حالانکې څوک دی؟ یهودي دی او ورته ښه پته ده چې د حضرت علي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی او زوم هم دی او بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت علي تربیت او پرورش دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړی دی او د حضرت علي متعلق پیسه وي انا بیت العلم وی زه د علم کور یم او علي سره دی دروازه ده. اوس د هغې نه باوجود دا یهودي راځي مقدمه د فیصلې دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وړاندې کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علي ته وی ای علي تا سره په دې باندې څه ګواهان شته چې دا زغره ستا ده؟ دا زغره ستا ده؟ حضرت علي ورته وی صاحب دا یو مې زوی دی دی به ګواهي وکړي ادا بل مې غلام دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی نه وی ستا بچې ستا دپاره ګواهي نشي کولی ځکه د ده نه تهمت پې په دې راتلی شي چې دی د خپل پلار طرفداري کوي او غلام خو د ګواهۍ دپاره اهلیت نه لري. نو وی دی دا وی ستا وی د دې نه علاوه نور څه ګواهان در سره شته؟ حضرت علي شیر خدا ورته وی نه د الله پیغمبره د دې نه علاوه خو نور څه ګواه نشته. نو بیا د الله پیغمبر حضرت علي ته وی چې بیا خو د الله قانون دا دی د یهودي ته به قسم ورکوم. نو یهودي ته به قسم ورکوم که د قسم وخوړو دا زغره د ده ده. نو بیا یهودي ته وی ته قسم کې په دې خبره باندې چې دا زغره ستا ده. حدیث رسول الله مبارک ته البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. گواهان په هغه چا باندې چې څوک دعوه کوونکی دی او قسم به هغه څوک کوي چې کوم سړی د دغه دعوې نه انکار کوي. نو هغه یهودي ته وی ته قسم کې هغه ورته وی او صاحب بلکل قسم کوم وی دا زما ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی دا زغره ستا شوه دا زغره ستا شوه. نو بیا هغه یهودي ورته وی صاحب دا زغره زما شوه خبره ختمه شوه. یو وی صاحب اوس راته کلمه وایه ایمان نړم اوس راته کلمه وایه ایمان نړم. نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته چې کلمه وی کله مسلمان شه که نه وی د الله پیغمبره وی دا زغره وی زما نه ده دا د حضرت علي ده خو وی ما امتحان کو چې اسلام دا څنګه مذهب دی. وی زمونږ په یهودیت کې عدل انصاف نشتا زمونږ په نصرانیت کې عدل انصاف نشتا. وی ما وی چې په دې اسلام کې عدل شتا او که نشتا. وی نن راته پته ولګېده چې اسلام ګوره د عدل مذهب دی. اسلام کې عدل انصاف په اسلام کې انصاف هر څوک چې د خپل دی رشته دار دی زوی دی پلار دی خو چې کله خبره فیصلې ته راله نو حق فیصله به کوو د پیسو طرفداري به نه کوو د مخوریز طرفداري به نه کوو د ښه او د خراب طرفداري به نه کوو د امیر او د غریب طرفداري به نه کوو. فیصله به په انصاف باندې. خو زمونږ الله تعالی دې معافي وکړي زمونږ د خلقو رجحان اکثر دا بل شانتې دی. اکثر زمونږ خلق چې کوم دن هغه پکې یو طرف ته مایله شي. اکثر جرګې والا چې کوم دن هغه د یو طرف پکې سایډ وکړي. حالانکې پکار دا نه ده ځان له د بل لپاره ګورې خپل آخرت مه خواروي د بل لپاره ګورې خپل آخرت مه تباه کوئ چې فیصله کوئ په انصاف سره. انصاف پکار دی.